15 ورځې بعد به ته مړ کېږي او 15 ورځې بعد به ته په دې دنیا کې نه یې. که چېرته کې ډاکټران تا ته دغسې ووایي چې ستا د ژوند صرف او صرف 15 ورځې پاتې دي، ستا په زړه باندې به په دغه ټایم کې څه تېرېږي او ستا احساسات به په دغه ټایم کې څه وي. مرګ او ژوند ورکول والا صرف او صرف هغه یو ذات دی، یو الله. بېشکه دې کې شک نشته او زموږ د ټولو عقیده همدا ده. معاذ خان ته ډاکټرانو همدغه خبره کړې ده چې ستاسو صرف د ژوند 15 ورځې پاتې دي، ته به 15 ورځې بعد مړ کېږې او د دې دنیا نه بځې. که چېرته کې موږ ته ډاکټران دغه شانته کې وینا وکړي، زموږ په زړه باندې به څه تېرېږي. ډېر زیات ګران کار دی چې انسان ته په ژوندینو باندې دا خبر واورېدلی شي چې ستا هر څه ختم دي او 15 ورځې بعد به ته د دې دنیا نه ځې. یو قسم نه غواړي چې د دې دنیا نه داسې زر لاړ شي. حالانکه که ژوند سخت ولې نه دی ډېر زیات، خو بیا هم مرګ څوک دومره جل نه غواړي. انسان باندې به ټینشن راشي چې یار دومره زر زه مرګ نه غواړم، لا خو ډېر ژوند دی، انسان په ژوند باندې چېرته هم نه مړېږي. خو ډاکټرانو معاذ ته صفا ویلي چې ستا سره صرف د ژوند 15 ورځې دي. هر حال دا ډاکټرانو خبرې دي، مرګ او ژوند د الله تعالی په لاس کې دی. خو د بټګرام سره تعلق لرونکی 13 کلن معاذ، کم چې څوک وایي د زړه بیمار دی، څوک وایي چې د پیپړو بیمار دی او د 1.5 کال نه واله تر اوسه پورې دا په مصنوعي اکسیجن باندې چلیږي او په دې پسې دغه اکسیجن شاته ګرځولی کېږي. معاذ خان چې یو ډېر زیات ښایسته او ښکلی ماشوم دی، خو ډېر زیات ذهین ماشوم هم دی. تقریبا 1.5 کال 2 کاله کېږي چې د سکول پرېښی دی او سکول ته نه ځي د خپلې بیمارۍ د وجې. علاج ممکن دی بهر ملکې په پاکستان کې نه، خو په دغه علاج باندې په کروڑا روپۍ خرچه راځي او د پلار یې ډېر زیات یو غریب انسان دی، هیر ډریسر دی، مطلب نه دی. معاذ ماشوم بچ کېدلی هم شي، خو چېرته کې موږ پښتانه راپاڅېږو او د دې د خاندان سره مرسته وکړو. لاول خو د دې د خاندان چې څوک هم دي، په دې پیج کې زما نمبر دی، په دې کور پټو باندې ما سره په دې باندې رابطه وکړئ 0343 36 70 438. که دې خاندان څوک هم دا ویډیو ګوري، زما سره دې په واتساپ کې رابطه وکړي د دې دپاره چې د هغې دغه اوریجنل نمبر او صحیح نمبر چې کوم واقع دی د معاذ د خاندان دی د کور دی، چې د هغې دا نمبر زه دې مسافرو ته ورکړم، زه دې پښتنو ته ورکړم چې څوک هم ورسره مرسته کول غواړي چې د هغې ډایرکټ د هغې سره مرسته وکړي. که چېرته کې موږ پښتانه راپاڅېږو او د دې سره مرسته وکړو، یقین وکړئ چې معاذ بچ کېدلی هم شي. مرګ او ژوند د هغه ذات په لاس کې دی سوی. ډاکټران خو صرف د هغه کنډیشن مطابق او د هغه هر څه مطابق دا خبره کوي. خو بهرحال دا ده چې هر سړی دی په خپل ځان پورې راوړي، هر سړی دی خپل ځان ته وګوري چې د هر چا په کور کې دغه شانته کې معاذ موجود دی. د هر چا چې څومره هم وس کېږي، دا ویډیو چې څومره ډېره زیاته شیر کولی شي هغومره شیر کوي چې هغه کسانو ته ورسېږي کم کسان چې وس لري. ډېره زیاته مننه.